حضرت موسی علیہ السلام دا کلیم الله دی او جلیل القدر پیغمبر دی، خدا جلالی مزاج والا دی، غصناک ډیرو. موسی علیہ السلام لا یوزل اسرائیل علیہ السلام راغی وتوی موسی علیہ السلام استا د مرگ نیټه پورا ده. نو موسی علیہ السلام غصه شو، بد به پې لګېدلی، اسې پې غصه شوی دی او د اسرائیل نه په مخ باندې سپېړه وستا. نو دا خو هغه د موسی علیہ السلام لاس چې یو سړي له سوک ورکړ نو هغه نڅاوتې وه، نو چې اسرائیل یو سپېړه وخوړه نو سترګې ویلې شوه په مخ روبېده. خو پام کوه دا سترګه د انساني شکل د اسرائیل وه. اسرائیل علیہ السلام خپل شکل کې نو د انسان په شکل ونه راغلو. نو اسرائیل علیہ السلام سترګ د موسی علیہ السلام سپېړ سره راځای شو روبېده. او بیا اسرائیل علیہ السلام لا جواب شو او اسمانونو ته لاړ او د الله په دربار کې ولاړ دی او سترګې ښکته کړې دي. نو الله رب العالمین ته خو د معاملې پته ده چې حالات څنګه دي، خو ستا زما د پاره یې ښکاره کول. نو د اسرائیل نه تپوس وکړه اسرائیل ولې جاړې؟ نو اسرائیل علیہ السلام متوی پروردگار زما د سترګې ته وګوره. موسی علیہ السلام له دیو لېږلمه چې د مرګ وخت پوره دی، روح ته قبضه کا. نه هغه راله سپېړه راکړه، سترګه مې ضایع شوه. وی موسی علیہ السلام ته وایي الله ورته فرمایي اسرائیل لاړ شه او موسی علیہ السلام ته وایي چې د یو ځناور او د یو څاروي په بدن باندې لاس راکاږه او د هغه څاروي په بدن چې تا لاس راښکه ستا د لاس د لاندې څونه ویښته وو، د هر ویښته په بدل به یو کال زندگی دله درکمه. د هر ویښته په بدل یو کال. نو چې ستا د لاس لاندې څونه ویښته راغلي نو څونه به د هغې ټولو په بدله کې د کال عمره زندگی بدله درکومه. موسی علیہ السلام ته بیا تپوس کوي چې اسرائیله دغه ویښتو چې څونه کلونه زندگی ما ته د هغې په وجه راکړی شي د هغې په عوض کې او هغه اخري کالم پوره شي بیا به سي. اسرائیل ورته وایي بیا به مرې، بیا به هم د مرګ خلاصېږي نه مرې به. نو اسرائیل علیہ السلام ته موسی علیہ السلام وایي چې بیا مرمه نو دا اوس زما دا مرګ ښه دی، روح رانه واخله. نو دغه ځای کې معلومه شوه چې د انسان د مرګ نه خلاصې نشته، خامخا به مرې. چې مرګ خامخا راځي نو د مرګ د پاره قبر ته خښېدو او کوزېدو نه مخکې څه تیارې په کار دی او څه سوچ او فکر په کار دی چې مونږ قبر ته ځو چې مونږ کړي څه دي قبر د پاره. مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دین اور دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.